زه وایم چې دا الک هر څوک دی ډیر د اعلی ظرف والا او ډیر د اعلی تربیت والا دی. هر چا ول تربیت ورګړي خو ډیر زبردست انسان دی. په دې سوشل میډیا باندې یو ویډیو ډیره زیاته وایرل چلیدا چې یو استاد را پاسېدل او خپل شاګرد نه د پروګرام په دوران کې ټک ایستل. ډیرو خلکو په هغه باندې ډیر شدید ریاکشن وکړو او ډیرو خلکو دا خبره وکړه چې د استاد له نو په کار چې د پروګرام په دوران کې د ماشوم نه ټک ایستلې وي او بیا ډیرو خلکو پکې دا پوسټونه کول چې د ماشوم ډیر زیات صبر وکړي د استاد ته یعنی سیم ورتونه ویلي. پرون دا ماشوم ویډیو راغلی و چې ته انټرویو اغستې ده نو هغه ماشوم په ډیره د کمال خبرې کړې دي. هغه ماشوم چې کومې خبرې کړې دي دا د هغه ټولو خلکو په مخ باندې سپېړې واکم خلکو چې وویل چې ډیر زیات بدې کړې دي. ماشوم ویلي استاد چې مال کم ټکرا ګدا زما د مستقبل لپاره ډیر په کار راځي سبب ز په بل پروګرام کې یا په بل ځای کې داسې قسمه حرکت نکوم. د ټول نړومبه خدا پوینټ دویمه خبره دا را چې بیا استاد د پروګرام نه پس کوم دی هغه مال رالو او زمانه معافي غوښته چې ما تعالی ال ټک در کو ته زمانه پاغه خفه نشي. نو ماشوم یو خبره دا وکړه چې استاد له نو په کار چې هغه مال راغلی وي او خو د تنګي او ډیر لوی مولي صاحب دی هغه له نو په کار چې هغه مال راغلی وي مال په کارو چې زه هغه ورغلی وي او داغه ما معافي غوښته وي چې مولي صاحب یا استاد جی تا چې مال کم سیز په پروګرام کې راکړ او هغه ما نه هیر شو یا ما اون ویل شو دای په ځما نور سو ویل زستاسو نه پدې معافي غواړم. ګوره دنیا خلکو دا خبره کوله چې د شاګرد ورته ډیر صبر وکړو. ګوره مونږ چې خپل بچی سکول ته لیږو کنه او خپل کشران او ماشومان سکول ته لیږو د دې لپاره لیږو چې د مشر کشر ادب زده کی سلیقه پکې راشي. د دې لپاره نه لیږو چې هغه نه الته چې کم دی بدمعشان سره یا استاد سره نیغيږي یا سبا چې کم دی بلار سره نیغيږي یا مشر ور سره نیغيږي. استاد ورا پاسي د ماشوم نه بټقه مباسي ماشوم په چوکم وي ماشوم ته خبرې هم کوي بیزتی به ول ورکی په هر ځای کې. ګوره د پلار په والو باندې د مشرور په والو باندې او د استاد په والو باندې هغه ته په پروګرام کې وي که یو غټ مجلس کې دی وي او که د چا په مخ کې دی وي په دې سړي ته ایس کله هم خپل ځان بدی نه ښکاري. دا خو چې کوم دی هغه خلک وي چې هغوی د زده کړې په نیت سکول ته نه ځي او د بدماشۍ په نیت سکول ته ځي هغوی ته په ځان بدي ښکاري. باقي یو چاته هم چې کوم دی د استاد په والو او د پلار او د مشرور په والو باندې ځان بالکل بد نه ښکاري. د ټولې دنیا د پدره چې مشرور استاد او د پلار چې کوم دی دا خپل کشران وخی او خپل کشرانو ته خبرې کوي او بیزتی ولا ورکوي. خو د ټول نه غټه خبردار ګوره په سوشل میډیا باندې یو خبره چلول چې کوم دی دا مطلب دی چې د ټولو خلکو ذهن سازي کول دي. ګوره په سوشل میډیا چې یو سیس چلیږي او کم انسانان ګوري کنه نو د هغه سره ذهن سازي کیږي. هغه چې کم دی د هغه نه غلط مطلب مغستې شو د هغه نه صحیح مطلب مغستې شي. د الګ چې کوم خبره وکړي د دې نه دا پته لګي چې په دې سوشل میډیا کې 95% خلک جاهل او فساد کوونکي دي. ګوره هغه چې کم دی لګ شانت خبر له دومره دوی رنگ ورکو او دومره اوچته بوت لو هغه لګ چې کم دی سمره په عاجزه سره خبرې وکړي په انټرویو کې زده تویل نه شم. زه وایم چې دا الک هر څوک دی ډیر د اعلی ظرف والا او ډیر د اعلی تربیت والا دی. هر چا ول تربیت ورګړي خو ډیر زبردست انسان دی. دومره سوشل میډیا باندې یو خبره وایرل شو د هغه مولانا صاحب خلاف خلکو ډیر زیات یو سازش وچلو چې د مولانا صاحب ډیر بد کړی دی او دا یو بد کردار دی خلکو ته شوکاو او هغه الک دوباره راولګي او ویل چې زه د خپل استاد معذرت غواړم زما استاد ما سره ښه کار کړی دی. نو تاسو چې کله هم سوشل میډیا استعمالوي نو پاغي باندې د چا خلاف پروپاګاندا مکوي د چا خلاف افواه مخوروي د چا خلاف دروغ مو جوړوي په چا باندې دروغ مو جوړوي په دې کې تاسو له هیڅ قسم سره درځي دروغ وای خپل ځان ګناګار کې او اداغه هیڅ هم ونه کوي. نو کله هم چې سوشل میډیا استعمالو پوسټ کې یا د چا خلاف ویډیو کې یا د چا خلاف چې کم دی پوسټ کې یا د چا خلاف څه هم لیکي ډیر په سوچ سمجھ سره لیکا ډیر په سوچ سمجھ سره زګه کنه د دین هغه ته نقصان هم رسیدي شي. نو تاسو چې کم دی د استاد او د شاګرد د معاملې ډیره زیات راګرمه کړې و او خدای هغه ماشوم په خپل داسې خبره وکړي چې هغه ټول خلک یې چپ کړل. هغه مو چې به ویل چې ډیر بد شوی دی او ډیر ظلم شوی دی هغه ټول چې کم دی په مخ باندې خدای سره مضبوطه سپېړه ورکه په خپل خبرو سره او هغه ټول یې چپ کړل. بیا داسې قسمه افواه او داسې قسمه خبره چې خوروي کنه نو مخکې ورته ډیر سوچ کوي.